نبی علیہ السلام وی او د دق عمل د وجنه دا صحابی جنتی دی چې د سینه ټول مخلوق ته صفا رکی اچا سره بغض او حسد نشته. علماء وايي خیسته اخلاق پیژنئ. خیسته اخلاق دا نه دي یوازې چې ته نرمې خبرې وکړه، نه، نرمې خبرې خیسته اخلاق نه دي. دا نرم مزاجی خو د خیسته اخلاقو ترجمانی کوي، دا اخلاق نه دي. بهترین اخلاق چې دي هغه دا دي چې دې زړه کې دي د چا تم بد اراده نه، دا بهترین اخلاق. چړه کې دي ورته بد خیال او په ظاهر او سره ښکلې خبرې کوي، دا اخلاق دي که دا منافقت دی؟ دا اخلاق نه دي. ظاهری د خولې دا نرم مزاجی چې دا اخلاق نه دي، خو اکثر دا د هغې اخلاقو ترجمانی کوي، ځکه خلک وایي دا سړی خوش اخلاق دی. نرمې خبرې راوځي، دا د هغې ترجمانی کوي. بهترین اخلاق دا دي چې ته د هر چا ته د خپله سینه صفای، هر چا د پاره خیرخواهي شروع کې، دا بهترین اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي اکمل المؤمنین ایمان، کامل مومن درته وښیم تاسو کې د چا ایمان کامل دی، وښیم درته؟ صحابه ورته وی او وښیه. وی کامل مومن هغه دی چې د چا اخلاق ښایسته وي، دا کامل مومن. بیا ورته وی په تله د میزان کې درته د ټولو نه وزني شی وښیمه چې تله د نیکو به درنۍ درنۍ، تله کې به درونوالی پیدا کوي. صحابه کرام ورته او وښیه. د دواړو جهاد سردار ورته وفرمیل دا بهترین اخلاق. بظاهره هر چا سره نرمه لهجه چلی او دنده دي هر سړي ته کینه او حسد او بغض پروت، دا اخلاق نه دي. په دې اخلاقو نشي کامیابېدی. نن مسلمان په دې کې پروت دی چې دا مسلمان به څنګه رسو. ته د مسلمان سره سره ویه کوي، مسلمان د مسلمان ته په ډوبه کې پروت دی به څنګه رسو، دی به څنګه دوکه کوم، دله به نقصان څنګه کوم او رسوم به یې څنګه. دا مسلمان دی لږ ګریوان کې سوچ وکړي که نه چې د ده دا نیت یې چې دی به څنګه رسوم. دوکانداران چې سار کیني وي څوک به رسوم، هسې دا مسلمان دی کېناست وي څوک به نن رسوم، څوک به دوکه کوم، چا نه به ډېرې علما سدي سي انپړه کس به نن څنګه مومما چې ډېر په خبرو نه پوهېږي چې دا سیس پې ګران خرڅ کړه، په دې تمه دوکاندار ناست. دا مسلمان دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقال مسلما اقال الله عثرته یوم القیامه. چا چې د یو مسلمان سره اقاله وکړله، اقاله څه ته وایي؟ یو دکاندار دی یو څیز یې خرڅ او هغې کس ورله هغه څیز ورځ نیمه پس واپس ده ته وایي استعمال کړی مې نه دی، زوړ کړی مې نه دی، موسم یې تلی نه دی، خو بس په دې څیز خفه ومه واپس مې راوړ. بس دا دکاندار دی چې دې دکان کولاوي او 20 لیټه پکې ولګي. ولې پکې دا 20 لیټه لګی؟ ځکه پکې لګوم چې رڼا تیز وي چې دې ګاک ته دا کلر بل شان ښکاري. ته دا رنګارنګ لیټونه ولې په دکان کې نه دا ته ګاک دوکه کوې که نه؟ نو اوله ورځ چې دکان بنیاد دی نو د دوکې راغلی. ته مسلمان. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به د وریس په ورځ دکانونه د وخته بند کړل، د کپړې کاروبار دکانونه بند کړئ د وخته. ولې؟ وی نن ور پوره نشته دی، رڼا پوره نه ده، د کپړې کلر صحیح نه ښکاري، هسې نه چې چاته دوکه میلاو شي. یو ورځ ته د خپل خادم او نوکر ته وایي دا تان که دې په چا خرڅو نو په دې کې نقصان دی. اب ورته اول وښیې بیا به یې پې خرڅ کړي. دا نه چې په چا یې خرڅوم، وښیې ورته چې دې کې دا نقصان دی. اوس یې الې دې به وایي ګاډی خرڅوم. ولې خرڅوې؟ دا خو ډېر ښکلی ګاډی دی، که انجن یې والی دی انجن را باندې را روان.
یو سړی ګورم چې دوکای کوم چې د انجن پاغه دا مسلمان دی به مانځه ته ودرېږي دی به سجده لګي الله ته دی که په ظاهره ښکلې خبرې کوي نو سپې کوي دا اخلاق دي ګاډې خرڅو بولې غټ نقصان پکې راوتې چې په بل یو رومبې ورته وایي دا نقصان دی پکې سره د دې الې کنی دی که هغه اغوستو وادي کنی غوستو جنات دي نو دا مسلمان چې دې فکر کې پروت دی چې دا تاوان په چا واړو اگر نوکر تو بھی گورے دے کپڑا کی دا نقصان دے گاک پا خبرے گاک را گئے گا نیورو اگا تانی پی خرس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رہا مانزکی رپول دین نکو مزک چدا دی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دے دا غیر مسلک دے کنا چې نقصانی شی خرڅه هغه چاته نه خیدا دا هغه مسلک نو ایوازي منس کړو کنه تجارت هم کړو ته د تجارت تپوس کړي د تجارت تپوس هم وکړه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت په کومه طریقه کوي منس داغه په طریقه کوي نو د تجارت تپوس هم وکړه دا تپوس هم وکړه چې د مور به څنګه خیال ساتي مور به په سورلې کې نه ونی او مهار به نیول او روان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار دود چا مهار ونیو تا خو د وخت فقیه دی په سورلې مور ناس سره د مهار نیولې د سرنی روانه کړي دومره به د مور احترام چراغ تپوسو کاغوی هغه تاد می خرڅ کړي هغه کې هغه نقصان هغه نارانیر شي امه نو ویلې هغه سیس می خرڅ کړي امام سی ورته نو دی ویلې وینا وخد سړی نه خیرات خای ان خوې د سړی کله معلوم کو چې دا دغه کلی او بیا سورلی په کرایه اونی وو د هغه سړی کلی تلا الته هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپڑا پتا باندې زما دکان نه در خرڅ شوی و پدې کې دا نقصان هغه تا ته نو ویل شي ما ته په نقصان خبر کړی کول دا کپڑا الی او کماته واپس کېستا مسلمان سره خیر خواهی شته مسلمان نن د مسلمان سره خیر گاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبره ودی ما خدای دې خبره و مده دي حالات خدای دې په مونږ رحم وکړي راشه د گاونډیانو حالات یو گاونډي بل ته داسې پروت دی کنه ته به وایې چېرته دا د په گاونډ حربي کافر پاتې کېږي د سره حکم د جهاد شوی دی داسې حال دی د مسلمان سره نبی علیہ السلام فرمائی چې دل دې گاک دا سیز واپس راوړو وی چې دا مې نه دی خو دی ورته وی هو پیسې دی واپس والا دا سیز راک خپه خوشاله تقریر به ورته نه کوي پیسې به تې نه کموي که پیسې تې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر ورته وکړو بیا اجر نه میلاوي اوس په تاسو ته خپل اندازه شي د دکاندار نه چې موږ څه شی اوسه بیا واپس وړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وي دا رنګ بدلوم دا اگر تقریر شروع کوي که نه دی ورته دا ویلی نشي چې زه واپس کو هغه تا ته وایي کلر بدلوم وایي کلر بدلول دوستو خبره که دا سیز واپس کوي نو دلته یې کېده هم پیسې دی واله ابو چې دا ته څنګه ښه سړی شو وای نن چې ته داسې ستومانه ماله راغلی داسې ستومانه به زه یو ورځ د الله ذات نه ورځم زه به هم داسې حاجتمند د خدای مخې له ورځم نن ته حاجتمن یو ورځ به زم حاجتمن دا که نن زه مالدار یم او تاجر یم خو یو ورځ را روانه ده زه به حاجتمن الله له ورځم چې دې گاک ته دا سیز پیسې واپس کې واغه سیز کې نه واري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اقال الله عثرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخې لراشي دا دکاندار زبدی دکاندار تواما چې تا د گاک سره اقاله کړې وه دی به وی او زه به ورته وایم چې نن زه ستا سره اقاله ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دې ټول راکه او د دې په بدله کې جنت واله زه جنت ته تا د سودا اقاله کړې وه زه نن تا سره د ګناهونو اقاله خدای د رضا لپاره مسلمان تړه صفا کوي نن تاسو یې نه فلسطین کې مسلمانان څومره په تکلیف کې دا د برداشت نه بار یقین
زمکه کو سترګې برداشت کولی شي یې زړه برداشت کولی شي دا د برداشت نه بار خبره نو کم از کم مونږ خو دا خیرخواهي جوړېږي دعا وکړو نوافل وکړو الله ته لفې ونیسو لپې 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 چې الله دا مسلمان دی کلمه یې ویلې ده الله نن څومره تکلیف کې دي څومره په عذاب کې دي هغې دپاره خصوصي دعاګانې د الله نه غواړو خصوصي دعاګانې مسلمان د مسلمان رور دی رور دین اسلام یو مذهب دی یوم کتاب دی یوم الله دی یوم رب دی هغې دپاره خصوصي دعاګانې غواړي هغه معاملات د برداشت نه بار دي الله دې پرې رحم او کرم وکړي او الله دې د ظالم نه انتقام واخلي او الله ته د مظلوم حامی شي الله مسلمان هر ځای مظلوم دی هر ځای مظلوم دی اتق دعوت المظلوم الله د مظلوم دا چیخ و پکار شروع دی الله دا چیخ و پکارې واوره الله د چیخې پکارې واوره الله انتقام د ظالم نه واله او الله دې ټولې دنیا ته ثابته کړه الله کم از کم الله کلمه ویلې ده تا رب منو قرآنم کتاب دې تم ربې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد